تاسو بار بار دې ته فن وایي که نه جی لکه دا څنګه فن کیدای شي په چا باندې دم درود د هغه نه بیماري اوچتول دا فن څنګه کیدای شي تاسو روپۍ اخلئ په خپله بس جی زه روپۍ داسې نه چا نه دغه کومه طلب کومه نه چاته دا وایم دا خلک وایي چې اخلي کاري سي پیسې اخلي هغه زه اخلم خو چې چا د خپلې مرضۍ باندې چې ناظره ووایې قرآن پاک په ناظره ووایې ترجمه ووایې او دغه څلور پنځه کتابونه ووایې نو بس لکه ته دې کار دپاره فټ شوې زنانو اکثر که مسلې یا تاسو روغواړي یا تاسو لاړ شي یا هغوی راشي نو زنانو علاج هم کوئ او جی او نو څنګه یو غیر محرم زنانه ستاسو مخامخ کړي تاسو خو د قرآن او حدیث نه واقف یې تاسو خو بیا دم کوئ ستاسو خو به رتبه عام خلکو نه سیوای نو کلمې خو بدل درځي الحمدلله زه د داسې خلک ګوري شپږمه کلمه خو ورته ووایم زه څه نه وکړم شپږمه کلمه ووایه خیر ستاسو فن چې دی که نه دا بدنام دی صحیح ده بالکل بدنام دی زه په خپله په دې دغه باندې بالکل یقین نه ساتم چې یاره زما باندې هیپاټایټس وي نو چې څوک به ماله تعویض راکړي زه به ټیک شم صحیح ده یا په ما باندې داسې بل څوک به میدم نو ته چې ته ما څنګه مطمئن کړې چې ستا دا کار صحیح دی ستاسو په پوینټونو باندې او یا ستاسو په دغه باندې ځکه چې تاسو د خپل چینل د مشهورتیا دپاره داسې کوئ یا زما د ذاتي زندګۍ سره ستا هیڅ قسمه تعلق الحمدلله هغه خو دومره شوی دی چې اوس موږ مشهورتیا دپاره هېڅ هم نه کوو خو بهرحال ګوره چې دا خلک مطمئن کېږي که نه د کیمرې زور دی او دا په زرګونو خلک دا سیز ګوري ټیک شوه کیدای شي په ما پریشر راشي زه ماله یو سیز راځي ما او هغه زه تا ته ونه وایم دا دم درود تاسو اوس شروع کړی دی د دې نه مخکې به تاسو څه کول د دې نه مخکې خو خپل کاروبار کوو هوټلو زما په خوازخیله کې او هغه به مې چلو بیا د هغې نه بعد چې کله د هوټل دغه ختم شو نو اوس هم الحمدلله زه کرېټ ساز یم باغونه مخلم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو زه یم وحید الله خان ګران ملګرو نن سبا په دنیا کې د دم کولو والا یا تعویضونو کولو والا تعداد یا رجحان چې دی هغه ډېر زیات سیوا شوی دی مخکې به هم تاسو زموږ په چینل باندې کتلي چې بلها کسان چې دي هغه موږ داسې ایکسپوز کړي دي او دنیا ته مخامخ کړي دي زما په لاس کې موجود دا کارت چې دی دې پسې زه ګرځېدم د ډېرو ورځو نه دې باندې لیکلي قاری نذیر احمد نقشبندی د हर किस्म काला जादू कोड़े मंतर नज़र बद वगैरह से छुटकारा हासिल करें नेज़ हेपेटाइटिस ABC से एक हफ्ते के अंदर निजात हासिल करें लेकिन रूहानी इलाज हम कही हो वर्सरा हेपेटाइटिस हो ABC लगा डॉक्टर हम दे आखिरकार خوازخیله کې دغه کس چې د قاری نذیر احمد صاحب دی ما پیدا کو او دی مې راوستو ما چې زموږ سره دا خبرې اترې وکړي دا کارونه چې دي نن په دې ټول علاقه کې خواره شوي دي او د دې په ذریعه باندې خلک چې دي د قاری نذیر احمد سره رابطه کوي خپل مسایل ورته وایي که هر څه یو بیا د هغې حل تیالي نو مونږ قاری صاحب نن پیدا کو د ده نه لږ تپوس کوو چې یاره دې دا علاج څنګه کوي روحاني علاج څنګه کوي دا د ډاکټرۍ علاج چې دی دا څنګه کوي او سبق یې کوم ځای نه ویلی یا څه صحیح کړي دي د مدرسې نه دا ټول رودات به نن تاسو سره شریکوي اکثر زموږ په معاشره کې ډېر خلک راګډ شوي دي او صرف اور صرف نام نهاد فایده چې ده د دې فیلډ نه اوچتوي د قاري صاحب باره کې به هم نن معلومات حاصلو چې آخر د دې تعلق د کومې کیټګرۍ سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی قاري صاحب خیر دی جی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي او ستاسو ډېره مننه چې تاسو دې باره کې زموږ نه تپوس وکړو ځکه چې نن سبا مختلف شکل کې داسې کسان راوتي دي چې هغې صرف په جیب باندې او په دولت باندې نظري باقي دې سړي ته نه ګوري که دی هر څنګه دی او یا دی هره خبره کوي که د ده دا خبره جایز ده او که ناجایز ده دا راته ووایي که نه چې دا دم درود دا تاسو څومره وخت نه شروع کړی دی نو دا پن خو زما سره د ډېر وخت نه دی ځکه جی چې زه به تاسو ته په دې باره کې یو خبره وکړم زه تعلق چې دی هغه زما د مولیانو د کورنۍ سره دی زما پلار مولا او زما رونه مولیان دي یو محدث دی یو مفسر دی هغې په مردان او په شیرګړ کې پاتې کېږي نو زه په خپله د داسې قبیلې او د داسې خاندان سره زما جوړ دی چې هغه په ډیری باباجي باندې یادېږي په درګۍ سخاکوټ خدو پل کې سعادتپور شریف کې به اوسېدو او اوس خو د هغه وصال شوی دی 3-4 کاله خو زه د هغه په دغه کې پاتې شوی ما په خلوت کې او د هغه شاګرد یم هغه په ډیری باباجي باندې مشهور او په سخاکوټ ایریا خدو پل
سعادتپور شریف کې پاتې کېدو. هغه ډېر یو متقي او پرهیزګاره سړی و. ما د هغه شاګردي کړې ده او بیا د شاګردۍ نه علاوه ما د هغه نه بیعت کړی دی او هغه د نقشبندي سلسلې سره تعلق ساتو او د هغه په زرګونو په لکونو شاګردان مریدان دي. نو په هغې کې زم یو داسې کمزوری غوندې یم چې د هغه سره زه پاتې شوی یم. نو دا فن خو زمونږ ایزده خو چونکې د دې استعمال به مونږ د دې د وجې نه کوو. تاسو بار دې ته فن وایي که نه؟ جی لکه دا څنګه فن کېدی شي په چا باندې دم درود د هغه نه بیماري اوچتول دا فن څنګه کېدی شي؟ اصل خبره دا ده که نه چې نن سبا دا خلک کم شک شبهات کوي. زه به تا ته ووایم چې جادو، کوډې، منتر او نظر بد یا د پیریانو دا سلسله دا د قرآن او د حدیث نه ثابته ده چې دا کېدی شي. ځکه چې جادو په پیغمبر علیه السلام باندې شوی دی او د هغې بیا پیغمبر علیه السلام علاج هم ښوولی دی. صحیح، دا خبره صحیح، قرآن او حدیث نه ثابته ده. صحیح ده، په نبي صلی الله علیه وسلم باندې هم جادو شوی ټیک شو. نو بیا د دې توړ لکه یو کس دی څنګه چې تاسو وایي تاسو د چا مرید پاتې شوي یا شاګرد پاتې شوي، یو کس دی د الله پاک ته نږدې دی یا متقي پرهیزګار دی، صرف چې د هغه شاګردي وکړي نو لکه ته بیا د چا بیماریان یا دا ختمولی شي که نه. د دې نه علاوه مدرسه تاسو چې د سبق ویلی دی مدرسه کې؟ جی زه د هغه سره پاتې شوی یم، ما سبق هم د هغه سره ویلی دی او د هغه شاګرد یم، ترجمه مې د هغه سره کړې وه، ناظره مې د هغه سره کړې وه او دا 4-5 کتابه دا مې د هغه سره ویلي وو. تقریبا 10-12-15 سال پورې زه د هغه سره پاتې شوی یم. چې ناظره ووې، قرآن پاک په ناظره ووې، ترجمه ووې او دغه 4-5 کتابونه ووې، نو بس لکه ته دې کار دپاره فټ شوې؟ نه، دا کار خو چې دی نو دا لکه د دې جدا فن دی، دا د دغې سره تعلق نه ساتي. چونکې صرف موږ ته دومره پته ده چې په شرعي اصولو باندې لکه کم د قرآن او د حدیث نه ثابت علاج دی، موږ په هغه طریقه زموږ د چا په جیب باندې نظر نه د چا نه پیسې اخلو چې یاره زه د پیسو دپاره دا کار کوم. اصل کې زه دې فن ته یا دې دغه ته چې راوتی یم، ځکه یو فن یو کاروبار نن سبا ته خلکو کاروبار جوړ کړی، دا په وجه د دې راوتی یم چې ډېر خلک به داسې یا ډېرې زنانه داسې دي چې هغې داسې یو کوډګر یا تعویزګر له لاړ شي نو ورته وایي چې یاره ته وګوره چې کتاب وګوره. نو زه تر اوسه پورې په دې دغه ونه رسېدم چې یاره دا په کوم کتاب کې لیکلی شوي دي چې یاره دا سړی د دې سړي زه دغه وګورم، د ده عملنامه لیکلی شوې، د ده ریکارډ لیکلی شوی دی په دې کتاب کې، دا په څه طریقه باندې چې دي دا کتاب ګوري او یا په ما تعویزونه دي یا په ما باندې کوډې دی یا منتر دی یا جادو دی، نو چې دا هغه ورته ووایي چې یو په تا یا چا تعویزونه کړي یا در باندې کوډې شوي یا در باندې منتر دی یا در باندې پیریان راځي، چې دا په کوم کتاب کې لیکلي دي چې یاره دی مولا د ته ووایي دی زنانه ته یا دی سړي ته ووایي چې یاره په تا باندې دا شش. نو زه د دغې د وجې نه ما سوچ وکړو چې یاره دا کسان چې دي دا د خلکو سره دوکه کوي او د پیسو دپاره د دغه دپاره، نو چونکې زه د الله د رضا دپاره د مخلوق د خدمت دپاره دې طرف ته مې توجه ورکړه چې یاره د دې خلکو دا شک شبهات لرې کړم. ځکه چې تاسو روپۍ اخلئ په خپله؟ بس جی زه روپۍ داسې نه چا نه دغه کومه طلب کومه، نه چاته دا وایم چې خلک وایي چې اخلي کاري چې پیسې اخلي، هغه زه اخلم خو چې چا د خپلې مرضۍ باندې څومره راکړه، یا یو تعویز مې وکړو مثلا د ماشوم د زیل دپاره یا د کاروبار دپاره یا چونکې د نظر بد دپاره. زنانو اکثر که مسلې یا تاسو روغواړي یا تاسو لاړ شي یا هغوی راشي نو زنانو علاج هم کوئ؟ او جی او نو څنګه یو غیر محرم زنانه ستاسو مخامخ کړي، تاسو خو د قرآن او حدیث نه واقف یې؟ بالکل جی، زه په زنانه سره داسې مخامخ نه کینم. ټیک شوه؟ څنګه کینې ورسره؟ زه په سایډ باندې کینم، چونکې ګوره هره زنانه چې د هغه ډاکټر له لاړه شي نو په دغه ټیم کې خو شرعي دا اصول دي چې یاره ضرورت وي حاجت وي، نو په وخت د ضرورت کې هغه خو د خپل ځانه پورې مناسره خبره ده، ځکه چې یو نامحرمې زنانه سره کېناسته څه کې چې خبرې هم نه دي، خو چونکې په پرده کې ورسره د هغې نه تپوسونه یا د ماشوم په ذریعه او بل زیات تر زه داسې زنانو سره میلاویږم هم نه چې د هغې سره یا رور یا خاوند یا پلار هغه ورسره ناست ني. ما چې مخکې اکثر څه پروګرامز کړي دي خلک داسې وایي چې یاره زنانو سره داسې نه میلاویږو یا چې ورسره رور نه یا پلار نه یا که نه، خو بیا وروستو چې دایي حقایق معلوم شي دغه شي نو هغوی دا کار شروع کړي هم د دې مقاصد دپاره. ستاسو فن چې دی که نه دا بدنام دی،
جی صحیح ده بالکل بدنام دی. زه په خپله په دې دغه باندې بالکل یقین نه ساتم چې یاره زما باندې هیپاټایټس وي نو چې څوک به ماله تعویض راکړي او زه به ټیک شم. صحیح ده یا په ما باندې داسې بل څوک به مې دم کړي نو ته ما څنګه مطمئن کړې چې ستا دا کار صحیح دی؟ په دې وجه تا مطمئن کوم که نه چې دا اجازه ماته د خپل پیر صاحب نه میلاو شوې ده د هیپاټایټس ABC دپاره. ټیک شوه. دا مونږه په صورت مزمل باندې د انځر یو شین ډکی پرېږدو او هغه په صورت مزمل باندې او د قرآن کریم یو 3-4 نور آیاتونه دي په هغې باندې دم کو، دا ډکی هم دم کو، دا سړی هم دم کو. په دې طریقه باندې دغه کوو چې کله دا ډکی هم دم شي او دا سړی هم دم شي. د هغې سره مونږ دا آیات مبارک وایو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د دې بیمار نه تپوس وکړو چې ستا زیړی پرېږدم، هغه وایي او زما زیړی پرېږده. بس الله تعالی یې ښه کوي، مونږ یې نه ښه کوو. دا صرف د قرآن کریم د آیاتونو برکت دی. لکه دې دپاره پرهیزګاري خو ډېره شرط دی که نه؟ پرهیزګاري خو ډېره زیاته ضروري ده. مونځ خو 15 واړه وخته کوي الحمدلله. او قرآن پاک هم ترجمې سره ویلی دی. جی جی. او لکه مسلمان چې لکه زموږ په شان عام کسان چې کوم دی علم پکار ده چې یاره دی له مونځ کوي 15 واړه وخته، دی له 6 واړه کلمې ورځي، ایمان مفصل ایمان مجمل دار څه دی له ورځي. تاسو خو بیا دم کوئ، تاسو خو به رتبه عام خلکو نه سیوای نو کلمې خو بدل درځي. الحمدلله. زه د داسې هم خلک ګوري شپږمه کلمه خو ورته ووایه، زه څه نه ورته شپږمه کلمه ووایه خیر ده. کلمه نه درځي شپږمه کلمه دا خو نه څه به واړه واړې ماشومان چې مدرسې ته ځي هغې له هم ورځي. نه ماله ستا په دې دغه پورې خندا راله شپږمه کلمه را دي چې تا هغه فنټ چې هغه کوم د نیمو دپاره وي زما په دې کارډ باندې چې کوم څه لیکلي دي که نه زه تا ته د دې دغه کوم. ټیک شوه. دا خو ما مخکې نه دا دغه و چې یاره تاسو دا اصولي چې یاره یو سړی راټینګول یا پوینټ علم لوی سمندر دی. ټیک شوه. دا ته ما ووایي زمونږ خپل طریقه کار دی. او جی او ته خلک ستا خپل کار دی. زه خپل صرف لکه دا کم چې په دې کارډ باندې ما څه ورکړي دي په دې دې زه مطمئن کوم. ما په دې باندې لیکلي دي چې هر قسم جادو کوډې منتر د دې اثر په 3 ورځو کې ختمولو لپاره. ټیک شوه. بیا هیپاټایټس ABC د زیړي پرې کولو. ټیک شوه. ستاسو په پوینټونو باندې او یا ستاسو په دغه باندې ځکه چې تاسو د خپل چینل د مشهورتیا دپاره داسې کوئ یا زما د ذاتي زندګۍ سره ستا هیڅ قسمه تعلق الحمدلله هغه خو دومره شوی دی چې اوس مونږ مشهورتیا دپاره هېڅ هم نه کوو. خو بهرحال ګوره چې دا خلک مطمئن کېږي که نه خلک درته زه په دې خبره باندې مطمئن کوم چې ما دا کم څه ورکړي دي. نه نو دا خو چې صحیح ده دا کلمې هر څه ورځي نو آینه بعد به دا کولی شي. نه نه ګوره هغې کې کیدی شي چې زه خطا شم. زه تا په دې خبره باندې مطمئن کوم چې کیدی شي زه په دې کلمه کې خطا شم. دا د کیمرې زور دی او دا په زرګونو خلک دا سیز ګوري. ټیک شوه. کیدی شي په ما پریشر راشي زه ماله یو سیز راځي ما هغه زه تا ته ونویم. نو د دې د وجې نه زه تا په دې خبره باندې مطمئن کوم چې د دې جادو یا کوډې منتر نظر بد او د پیریانو د دې زه په دې طریقه باندې کار کوم چې الحمدلله ما د قرآن کریم یوه رکو پخ کړې ده. هغه رکو چې کله زه شروع کړم او بیمار مخې ته ماته ناست دي خو دا بیمار ته زه نه ویم چې یاره پتا باندې یا د جادو یا د کوډې یا د منتر اثر شته یا نشته. د دې د کور سړی یا رور یا پلار یا د ترزوی یا ګاونډي یا دوست درېمګړی سړی زه راولم او هغه دته ودروم. خو اول هغه سړي ته زه مخکې نشانې وښیم چې په دې سړي باندې به 3 نښې راځي. که دا پې څرګند شوي نو په ده باندې به یا د کوډو یا د منتر یا د جادو یا د نظر بد
اثر وي دا پته نه لګي چې د کوم څیز اثر دی صحیح خو صرف دومره پته به لګي یو درې نښانې په ده باندې څرګند شي او دغه درې نښانې دا کم کس چې ده ته مخکې نه ما ویلي چې دا درې نښانې چې زه کله د قرآن کریم رکو شروع کم دا نښانې به په ده باندې څرګندېږي که دا څرګند شوي په ده باندې به صحیح که دا څرګند نه شوي په ده باندې هېڅ قسمه دغه نشته. خدا راته ووایي چې لکه کم دا ودونو بدونو سلسلې چې دي یا چا رشته نه کېږي یا د سیاسي یا د چا څوک نن سبا هغه عشق مجازي ډېر زیات سیوا شوی دی د چا څوک خوښې رشته ول نه ورکوي یا داسې دا هم تاسو کوئ؟ نو د هغې دپاره خو موږ دا مشوره ورکو ځکه چې دا زما په خوله باندې نه کېږي د هغې دپاره موږ د الله تعالی نومونه د الله تعالی ډېر نومونه دي د الله تعالی خپل نوم الله ټیک شوه د هغې نه چې څومره دي نو څه صفاتي دي څه کمالي دي څه جلالي دي نو په هغه نومونو کې موږ دې کس ته دغه وکړو چې الله تعالی دا نومونه ووایه او الله تعالی ته په اخلاص باندې ځکه چونکې داسې کسان پکې راځي چې هغه به تاسو ته داسې خبرې داسې سوالونه داسې مسلې را پیش کړي چې هغه به تا ته د پیسو افر هم وکړي خو هغه کار به دومره ناجیز وي چې په هغې باندې به ته کفر ته رسي بیا نه کوئ بیا هغه نه کوو هغه ته بالکل مطلق زما انکار وي. ښه دا راته ووایه چې دا دم درود تاسو اوس شروع کړی دی د دې نه مخکې به تاسو څه کول؟ د دې نه مخکې خو خپل کاروبار کوو هوټلو زما په خوازخیله کې او هغه به مې چلو بیا د هغې نه بعد چې کله د هوټل دغه ختم شو نو اوس هم الحمدلله زه کرېټ ساز یم باغونه مخلمه او په اجاره مې ځمکې کړي دي خپل باغونه مې هم دي د مزدوري زه د دې دپاره ما خپله مزدوري پرېښودې نه ده زه خپله زمینداره هم کوم او دا د الله د رضا دپاره د مخلوق د خدمت دپاره او د خلکو د زړونو د شک ویستو دپاره دا کار کوم صرف د الله د رضا دپاره نه د چا نه د پیسو طلب کوم چې دومره په زرګونو روپۍ به راکړي په لکونو به راکړي په سوونو به راکړي که چا د خپله ځانه یو قسم د شکرانې په طور کار باندې کوي که نه اوس خو په کار دی دا کلمې ته یې زده کړي دا شپږ کلمې نه دي دا چې بیا دغه کوو چې بیا تاله درځي جی بالکل الحمدلله کلمې شپږ ونه راته یادې دي خو چونکې ما ته خو وایې خو نه زه ما خو تاسو ته وایي چې کوره د کم ټاپک خبره ده تاسو چې کم ایمان مفصل وایه ځه ایمان مفصل وایه کم پوینټ دپاره تاسو دغه کوئ که نه نو په هغې کې ما تاسو ته اول نه ویلي چې ګوره تاسو به ټیک شوه داسې پوینټونه راخلئ چې په هغې کې به ما پسه ووایي خو چونکې زما چې کم ته زما په کم سیز باندې تا ګوته چوته کړې چې ته ګوره چې ته یو خو اول خو موږ ټول مسلمانان یو چې مسلمان یې قرآن پاک وله ورځي ترجمه یې ورځي دین نه خبري متقي پرهیزګاري کلمې ورځي صحیح ده د پیسو دپاره چېرته خپل ضمیر نه خرڅوي هغه کس خو د سره راټینګېدی نه شي نه زه به تاسو ته یو خبره وکړم ځکه دا پروګرام داسې روان دی که نه چې کېدی شي چې زه دا په زرګونو په لکونو خلک به دا ګوري ځکه چې دا خو چینل دی ستاسو دغه دا دی او بل تاسو ته په خپله پته ده چې یو کس انټرویو اخلي نو هغه ډېر تعلیم یافته او ډېر تیز دماغ والی د هغه کاروبار دی هغه داسې پوینټ سړي تک دی چې په هغې کې سړی راغورځوي نو چونکې زه معذرت په دې خبره باندې کوم چې بیا ستا داسې څه مسلې یا داسې شرعي یا د څه باره کې تپوس کول غواړي بالکل باقاعده ته خو ما ته ټلیفون وکړه دغه موبایل ته په ریکارډ باندې دغه کا زه به تاله د هغې جواب درکوم چونکې هغې ته به زه ذهني طور تیار یم. ټیک شو ډېره زیاته مننه نظیر احمد صاحب. ګرانو ملګرو دا و قاري نظیر احمد صاحب څوک چې زموږ سره د نننۍ مرکې میلمه خپل تاثرات ستاسو سره راشریک کړو باید چې زه به دا ووایم چې د قاري نظیر احمد سینه هم لږه غټه ده ولې چې رالو خپل زموږ سره په خپله پروګرام ته کېناستېدو چونکې دوی ته پته لګېدلی وه چې یاره وحید الله زما باره کې تپوسونه کوي یو ځای کې بل ځای کې چې یاره دی ما ته کوم ځای میلاوېږي بیا چې زما دوی سره رابطه وشوه نو په خپله رالو زه به دفتر ته درشم او ستاسو سره به دې سوالاتو جواباتو سلسله وکړو باید که قاري نظیر احمد لا شپږمه کلمه نه ورځي او زه به دا زده کړم بل ځل ورته بیا شو سلاموم او خبرې اترې تاسو ټولې په خپله واورېدې کم کار کوي د کم ځای نه کوي څنګه کوي عوام او خلک چې دي دا په خپله ډېر زیات هوښیار دي خپله فیصله په خپله کولی شي زمونږ دې ځای پورې حق یا دې ځای پورې یو کار چې یو کس راولو ستاسو په مخکې کښېنو سوالات او جواباتو سلسله ورسره وکړو دغې سیشن نه بیا تاسو خپل کنکلوژن یا نتیجه چې ده هغه په خپله اخذ کولی شئ یو کس صحیح دی یا غلط دی د دې زمونږ سره حق نشته زه ورته کم از کم په خپله نشم ویلی چې دا سړی یا صحیح دی یا غلط دی تاسو پروګرام وکړو تاسو دې نه خپله
نتیجه چې ده هغه اخذ کولی شي. د دې سره زموږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي. تر بل پروګرام پورې وحید الله خان له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.